أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. نننی درس کې به ان شاء الله العزیز سورۃ النساء پارہ نمبر 6 رکوع نمبر 22 آیات نمبر 157 58 59 درې آیاتونه چې نو هغه ویلې کېږي. څنګه چې مخکې تیر شو چې په دې کې د یهودو چې نو هغه مختلف خباثتونو ذکر ولو، نو دلته اوس هم مزید چې نو د هغې تذکره روانه ده. نو مخکې د هغوی چې نو الله پاک د هغوی څو عیبونه ذکر کړل، اوس ول بل یو عیب ذکر کوي. الله وایي په وجه د دوی د دې وینا چې دوی به ویلو ان قتلنا المسیح، چې مونږ قتل کړی چې نو هغه مسیح علیه السلام عیسی ابن مریم چې د الله پاک رسول دی. الله وایي ما قتلوه وما صلبوه، دا دوی قتل کړی هغه او نه چې نو هغه په دار خېجولی دی، ولكن شبه لهم، لیکن دوی چې نو هغه مشتبه شول، په دوی باندې حالات چې نو هغه ګډوډ شول. وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منهم، یقینا هغه کسان چې هغه اختلاف کړي هغوی د ده په حق چې نو هغه په شک کې دي. ما لهم به من علم الا اتباع الظن، د دې سره په هغې باندې څه یقیني علم نشته مګر دوی صرف پیروي کوي په هغې کې د ګمان. سورت آل عمران کې چې نو هغه د دې تفصیل متعلق تیر شوي ولو، تاریخ کې نو هغه هم لیکلی دي چې په دې علاقه باندې د روم چې نو هغه بادشاهت ولو. نو چې کله د روم بادشاهت ولو نو په دې کې یو علاقه چې نو هغه د یهودو په قبضه کې پایځي کې یهود چې نو آباد ولو. نو هغوی یهود او د دغه ځای گورنر چې کوم نو دغه گورنر دې چې نو هغه یهودو عیسی علیه السلام متعلق چې نو بغاوت شروع کو چې مونږ حضرت عیسی علیه السلام دا نه منو، دا د الله پیغمبر نه دی. د مختلف نو خلاف مختلف چې نو هغه احتجاجونه شروع کړ. نو دوی خلکو چې نو هغه ډېر تنګواله شروع کو. نو دغه وخت چې کم گورنر ولو نو دغه گورنر ولګېدلو او د مرکز ته خط ولیکلو چې دغه شانت دې ځکه چې نو هغه د دې علاقې یهود د حضرت عیسی علیه السلام چې نو هغه خلاف را اوچت شوي دي او د هغوی چې نو هغه دا خبره کوي چې دا پیغمبر دا کس چې نو د نبوت دعوه کړې ده او موږ د نبوت دا نه منو، او د هغې په وجه باندې په علاقه کې ډېر لوی انتشار پیدا شوی دی. نو بادشاه ورته واپس خط ولیکلو چې دا خیر دی څه مسله نشته، دغه شان چې دی نو هغه حکومتونو کې دا کېږي، کله یو ځای کې انتشار کله بل ځای کې. تو د دوی دا انتشار چې دی نو هغه دا نظر انداز که دی باندې ځان چې دی نو هغه نانګاره که دی چې نو خیر دا مسله به دا به رفع دفع شي. دی چې کله دغه شانتي وکړلو څه ټایم په دې دورانیه کې چې نو هغه تیر شولو، دغه خلک نه قنارېدل، بیا یې چې نو هغه دغه گورنر مجبوره کو ستړی کو. نو دی گورنر بیا چې نو دوباره مرکز ته خط ولیږو. نو چې کله دوباره د بیا خط ولیږلو نو بادشاه ورته چې صحیح ده د یو سړی په قتل باندې که چېرته علاقې کې امن راتلی شي او دا نور خلک په سکون کېدی شي، جو صحیح ده تاسو داسې چل وکئ چې دغه کس چې نو هغه علیاذ بالله دی چې نو هغه په دار وخېجوی سولی ولو چې نو هغه پانسي کوي، دی چې نو هغه پانسي کوي. گورنر ته چې نو هغه اجازت میلاو شولو نو هغه هم د یهودیانو د طرفه او هغه چې نو طرفداري کوله د عیسی علیه السلام خلاف چې نو هغه ورن ووتلو. نو دی د عیسی علیه السلام چې کله د قتل منصوبه شروع کړه نو دې کې بیا چې نو هغه مختلف اقوال دي. علامه الضحاک رحمه الله چې هغه بیا تفسیر متعلق چې نو امام التفسیر دی، قرآن پاک تفسیر کې لوی مهارت ول الله پاک ورکړي.
علامه قرطبي رحمت الله علیه چې نو هغه مفتی شفیع صاحب رحم الله معرف کی دا غي تذکرې چې نو هغه کړه قول ذکر کړي نه وی چې نو هغه په دغه وخت کې دی چې کله په هغه پسې تلل نو حضرت عیسی علیه السلام دا غوی چې نو هغه په یو ځای کې یو کور علاقه ځای کورو په هغه کور کې خپل حوارین چې نو هغه ټول راغونډ کړل نو چې کله دغه حوارین راغونډ کړل نو د حوارینو ته وی چې دغه شانت زما خلاف چې نو هغه ورن وتلې دي او دغه چې نو هغه پولیس دغه رومي پوج دا غوی رالنو غیر چاپیر چې نو هغه د کور نه محاصره وکړل نو چې دې کله دغه محاصره وکړل نو هغه وی څوک چې نو هغه بدسي چې زما په ځای باندې هغه اوس بهر ته وځي داغه د قرباني ته چې نو هغه ځان ټینګ کې الله پاک هغه له شهادت ورکي خدا سره به زما سره ورځ په قیامت چې نو جنت کې د قشانتي دی به زما چې نو هغه په جنت کې گاونډي دیکھ چې نو هغه یو حوارین یو نوجوان الګ چې نو هغه را پاسې درو هغه د قرباني ته چې نو هغه تیار یم چې ماته په الله پاک په قیامت کې ستاسو گاوند نصیب کړي جنت راته نصیب کړي زه چې نو هغه د قرباني ورکولو ته تیار یم حضرت عیسی علیه السلام ورته خپل پټکي خپل چوغه دار سي چې نو هغه ول ورکړل الله رب العزت چې نو هغه دغه حلیه د عیسی علیه السلام حلیه په شان چې نو هغه شکل صوبه ولا جوړ کړل دی چې کله دا وکړه نو دوی بار ته دی وته نو کله چې دی بهر ته ووتلو نو دا غوی وی چې دا عیسی علیه السلام دی نو دا غوی ولګېدل او دغه کس چې نو هغه شهید کړلو الله جل جلاله جبرئیل امین را ولېږلو برچ نو لینټر چت کولاو شولو عیسی علیه السلام الله پاک چې نو اسمانونو ته اوچت کو دغه څنګه چې مخکې په سورۃ ال عمران کې تیر شو انی متوفیک و رافعک الیه زه تا چې نو روغ سالم ځان ته چې نو هغه اوچتم دویم چې نو هغه بعض حضراتو به دا قول لیکل دي وی چې نو هغه په دغه وخت کې یو منافق شمعون قرینی نو دغه شمعون قرینی چې نو د عیسی علیه السلام مجلس له هم راتلو او دغه شانتي چې نو هغه د يهودو چې نو هغه مرګره هم ورو دغه سره به دا کوله نو چې کله دا غوی چې نو هغه د روم نبی په عیسی علیه السلام گرفتاری پسې دغه کسان رالل پولیس او د گرفتاری کول نو دا غوی عیسی علیه السلام به پیژندلو نه نو چې کله نه پیژندلو د دویم چې نو هغه پکې قول نه نو دی چې نو هغه د چلوا کو دغه کس له پیسې ورکړي نو د لږ پیسو په خاطر باندې د عیسی علیه السلام سره چې نو هغه غداری وکړه ډیرالو عیسی علیه السلام تفتیش کولو دن د کور ته داخل شو نو کله چې د کور ته داخل شولو نو د خو منافق نو الله رب العزت چې نو هغه د شکل د چې نو هغه حلیه د حضرت عیسی علیه السلام چې نو هغه د حلیه په شان کړل اوس چې کله دا څنګه وکړل د بهر ته وتلو د عیسی علیه السلام خو نشته خلکو براکي خدل څنګه نشته په خپل وس دوکه کې نو د په دغه ځای کې چې نو هغه مردار کړلو نو چې کله د مردار کولو نو بیا دی پته مناس چې زمونږ هغه کسب اوس کله راوځي نو چې پوره کافي ساعت تیر شولو هغه راونه وتلو نو دی په دغه ځای کې چې نو هغه په شک او شبهه کې وغورځېدل څنګه چې الله پاک په ما صلبوه ولکن شبه لهم دی چې نو هغه مشتبه شو په حالتو نو دی بیا وی چې دا عیسی علیه السلام دی نو زمونږ مرګره ته شو او کدا زمونږ مرګره دی نو عیسی علیه السلام ته شولو نو دی په دغه ځای کې نو هغه بیا په شوبه کې وغورځېدلو او بعض چې نو ادم ویلي چې د هولی صرف مخې چې نو هغه دغه په شانتي عیسی علیه السلام د مخ مبارک په شانتي شو خو باقي وجود چې نو هغه کې دغه شانتي نو نو دغه وخت نه دی په دغه کې شول نو الله وی دی د اغز نه دا قول چې نو هغه ځان لدا کړي نو دوس پزید باندې ولاړلی دی ته هم یقیني علم دانش او دیم په خبره باندې دی چې مونږ عیسی علیه السلام چې نو هغه شهید کړي نه دی هغه الله پاک چې نو روغ سالم ځان ته اوچت کړي خو دی هم چې نو هغه دغه خبره کې په شوبه کې نه او دی په دې کې اختلاف کې نه خو په خپل ضد باندې ولاړ دی او نن ورځې پورې د دې خبره قائل نه چې عیسی علیه السلام مونږ وجله او دغه شان زموږ ملک کې فتنه قادیانانو په نوم چې کوم یادېږي دی هم د دې خبرې چې نو هغه قائل نه چې عیسی علیه السلام علیه بالله چې نو هغه وفات دی الان کې بده باندې چې نو هغه مفتی شفیع صاحب رحمه الله چې نو هغه کتاب لیکلی 100 احادیث او قران آیاتونه دلایل چې نو هغه پیدا ذکر کړی چې عیسی علیه السلام ژوند دی الله رب العزت چې نو هغه اسمان ته خېجولې دی قرب قیامت سره واپس وچنه نو هغه بیا دنیا ته
هغه به راځي. دنیا چې نو کتابونه دي ستاسو پر آسان مطالعه آیین قادیانیت دا یو کتاب دی الله وصای رحمه الله دا هغه چې نو هغه کتاب دی. دا کتاب چې نو هغه وګوره دې کې د ختم نبوت متعلق او د عیسی علیه السلام متعلق چې نو هغه کم د دوی شکوک او شبهات دي هغه خپل بهترین چې نو هغه حل کړی دی. آیین قادیانیت اردو کې دی خپل دلایل قرآن احادیث ټول به ذکر دي. نو ځکه الله وایي چې نو هغه مالهم به من علم د دې لپاره نشته په دې باندې څه علم الا اتباع الظن دې صرف په دې کې چې نو هغه د ځوان د خیال د ګمان چې نو هغه ورپسې دي. وما قتلوه یقینا دې به یقین سره چې نو هغه قتل کړی نه دی بل رفعه الله الیه الله رب العزت هغه اوچت کړلو ځان ته وکانه الله عزیزا حکیما او الله رب العزت نو هغه د زبردست او حکمت والا. وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته او د اهل کتابونه بداس اس څوک چې نو هغه هم نه مگر دا چې هغه به ایمان راوړي په حضرت عیسی علیه السلام باندې قبل موته مخکې چې نو هغه د خپل مرګ. تفسیر چې د حدیث کتاب د ترمذی جلد ثانی کې هغه کې لیکلی دي استاد محترم حسین صدیقی صاحب دامت برکاتهم العالیه د روضة الاحواز شرح کې هغه بیا لیکلی هغه چې د عیسی علیه السلام دنیا ته راتلل نو د هغې یو څو غرضونه دي. غرض نمبر 1 چې نو هغې دا هم دی چې عیسی علیه السلام به دجال قتلولو دپاره راځي. نو دجال چې کله راشي نو بیا به د هغې نه وروسته عیسی علیه السلام راځي. غرض نمبر 2 چې نو هغوی د عیسی علیه السلام دنیا ته راتلل د هغه دا هم دی چې یهود چې نو هغه به ټول قتل کړی شي. نو چې کم مخالفت کوي دا به قتل کړی شي او کم چې مخالفت نه نو دوی به په هغه وخت کې بیا ایمان راوړي. نو قرب قیامت سره لکه څنګه چې مخکې مونږ یو څو ورځې مخکې درس کړو چې دین اسلام دا کامیاب او کامران دین دی د دې چې نو انجام د غلبې چې نو هغه دا به غالب دین وي او دا به غالب پاتې کېږي. نو قرب قیامت سره بیا دوه حکمونه چلیږي یا چې نو اسلم تسلیم ایمان راوړی چې کامیاب بشي او که دغه نه نو بیا به قتلي. دین علاوه به چې نو هغه دریم حکم کم چې وز د جزیه او ټیکس دی دا حکم چې نو هغه به ختم شي منسوخ بشي. او دغه شانتې دریم عیسی علیه السلام راتلو غرض یو دا دی چې صلیب نشان دا چې نو هغه به ختم کړي خنزیر دا چې نو هغه به ختمي د اغراض لپاره چې نو هغه به راځي. نو ځکه الله وایي چې داسې چې نو هغه یو اهل کتاب به هم نه دی الا ليؤمنن به قبل موته مگر دا چې دوی په هغه باندې ایمان راوړي مخکې چې نو هغه د مرګ نه د عیسی علیه السلام د وفات نه مخکې د ټولو ته به یقین چې نو هغه خاص شي چې او وګوره عیسی علیه السلام ژوندی دی او هغه به راځي. بلکې دې پورې چې نو هغه روایتونه ذکر کړي راځي به بیا به قریشو کې چې نو هغه واده به هم کوي بچي چې نو هغه به هم کېږي او بعضې حضرات چې نو هغه د هغه د بچي نومونه ویل چې د بچو به دا چې نو هغه نومونه هم وي. نو دغه زمانه کې عیسی علیه السلام برای تقریبا 40 سال زمانه چې نو هغه به تیری د خیر برکت چې نو هغه دور وي. و یوم القیامت یکون علیهم شهیدا او بیا به په ورځ د قیامت عیسی علیه السلام په دوی باندې چې نو هغه شهید او ګواه وي. الله دې موږ ته صحیح پوهه نصیب کړي. وقولهم او په وجه د دوی د وینا ان قتلنا چې بېشکه مونږ قتل کړی دی مسیح عیسی ابن مریم عیسی زوی د مریم علیه السلام رسول الله چې رسول د الله دی وما قتلوه او نه دی دوی هغه قتل کړی وما صلبوه او نه په دار خېجولی دی ولکن شبه لهم لیکن چې نه دوی مشتبه شوي دي. وإن الذين او بشك هغه کسان اختلافو چې اختلاف وکړلو فيه د په حق بارکین لفي شک منه نو هغه خامخا په شک دي ددنه ما لهم نشته دي ته به په د باندې من علم علمه الا اتباع الظن سوا چې نو هغه د پیروي د ګمان نه وما قتلوه او دین د قتل کړي هغه یقینا په یقین سره بر رفعه الله بلکې اوچت کړي دی هغه الله پاک الیه خپل طرف ته وکان الله او دی الله تعالی عزیزا زبردست حکیمه د حکمت خاونو. و ان من اهل الكتاب او نشته داسې څوک د اهل کتابونه الا مگر لیؤمنن نو ضرور به ایمان راوړي به په د باندې قبل موته مخکې د مرګ دنه یعنی د عیسی علیه السلام نه و یوم القیامت او په ورځ د قیامت یکونو هغه به علیهم په دوی باندې شهیدا ګواه.
وقولهم په وجه د وینا د دوی انا قتلنا مسیح عیسی ابن مریم چې مونږه قتل کړی دی مسیح عیسی ابن مریم لره رسول الله چې رسول الله دی وما قتلوه نه دی قتل کړی دوی هغه وما صلبوه نه په دار خېجولې ولکن شبه لهم لیکن مشتبه شوي دي دوی د هغه باندې وان الذين یقینا کسان اختلافوا فيه چې اختلاف وکړو د په باره کې لفي شک منه نو دوی خامخا په شک دي دنه ما لهم به نشته دوی ته په د باندې من علم علم الا اتباع ظن سوا چې نو تابعداري د ګمان نه وما قتلوه یقینا او دوی نه قتل کړي د لره په یقین سره بل رفعه الله الی بلکې اوچت کړي دی الله پاک ځانته وکان الله او دی الله پاک عزیزا زبردست حکیم د حکمت خاونو وإن من أهل الكتاب او نشته د اهل کتابونه داسې یو کس الا ليؤمنن به مگر دا چې هغه به ایمان راوړي په د باندې قبل موته مخکې د مرګ ددنه ويوم القيامة يكون او وي په ورځ د قیامت هغه په دوی باندې علیهم په دوی باندې شهیدا ګواه